وأما المقتضى وهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه معناه مثاله في الشرعيات. ویلی مولوی صاحب دی فصل کی څلورم تقسیم شروع دی او تر اوسه درې اقسام پوره شو: عبارت النص او اشارت النص، دلالت النص. عبارت النص تعریف هم کړو، هغه حکم ته ویل کیږي د چا لپاره چې کلام چلولی شوی یو څوک د چا مراد چې ظاهر وي. او دویم نمبر ورپسې به اشارت النص تا چاته ویل کیږي چې دا د نظم نه ثابت وي بغیر څه د زیادته، خو دومره ده چې دا نظم دې لپاره نه چلولی شوی، مراد د دې ظاهر نه وي. وایي څلور اجزا مو ویل ښه، دا هغه حکم ته ویل کیږي چې د نظم نه ثابت وي بغیر د څه زیادته، لکه څنګه چې اقتضاء النص وي داسې زیادت دلته نه وي او کلام ورله نه چلولی شوی، د دې د وجې مراد هم ظاهر نه وي. بیا درېیم د دې مثالونه تېر شوي دواړو په شریکه. درېیم نمبر دلالت النص. دلالت النص تعریف څه کړی موږ؟ فما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطا بالرأي. دا هغه حکم ته ویل کېږي چې د نص د معنی نه ثابت وي، د نظم نه نه. معنی د نص نه ثابت وي او لغتن ثابت وي، استنباطا بالرأي نه ثابت شوی. او کتاب ولا ویلي دلالت النص هغه حکم ته ویل کېږي چې هغه علت معلوم شوی، دغه حکم علت وی، علت د پاره د منصوص علیه یعنی د عبارت النص. او دا خبره مر سره کړې وه چې مدار د حکم به په علت مانی، تر څو چې علت و حکم به یو که علت نو حکم به هم نه وي. د دې مثالونه بیان کړي وو. اوس سبق کې د مقتضای نص څلورم صورت بیان دی، څلورم قسم. څلورم قسم چې دی هغه اقتضاء النص دی. تعریف یې کوو او مثالونه تفریعات نور څه خاص خبره پکې نشته. حکم یې ور سره بیانېږي. حکم اقتضاء النص تعریف سره کتاب خپله کړی و. اما المقتضى هر چې هغه حکم دی چې په اقتضاء النص باندې ثابتېږي، دلته هم د حکم خبره ده. فهو زیادة على النص لا يتحقق معنى النص الا به. اقتضاء النص ویل کېږي مولوي صاحب په نص باندې زیادت کول کا. په چا باندې؟ په نص باندې زیادت کول د دې لپاره چې د دې زیادت د وجې نه نص صحیح شي. خلک یې بل شان تعریف هم کوي په اسانه طریقه باندې، ملا یعقوب لیکلي دي. او ویل کېږي غیر منطوق د تصحیح د منطوق د لپاره غیر منطوق راوړل شرعاً. د تصحیح د منطوق د لپاره غیر منطوق راوړل. یعنی اقتضاء النص مفهوم دا دی مولوي صاحب چې کوم عبارت النص وي دا د اقتضاء النص نه غیر نه صحیح کېږي. لکه منطوق کلام چې منطوق کلام تر څو چې دی زائد کلام نه رسلی هغې پورې منطوق کلام نه صحیح کېږي. اوس یا تعریف به تاسو د مفهوم باندې چې پوه شوي تعریف باندې به سره صحیح. بیا وارې مفهوم څه ته ویلی؟ د اقتضاء النص مفهوم څه دی؟ چې منطوق کلام چې دی کوم باندې چې نص وشو تر څو چې دا زائد کلام نه رسلی، زائد دا پټ کلام تر هغه پورې دا منصوص کلام چې دی منطوق کلام چې دی هغه نه صحیح کېږي. نو تعریف بشي غیر منطوق د تصحیح د منطوق د پاره راوړل، غیر منطوق د تصحیح د منطوق د تصحیح د پاره راوړل شرعاً. لکه مثال به سي د دې مولوي صاحب سره غلام ورسره زه ورته ویم دا ستا غلام زمان آزاد که په کفاره یې نیت مې ورله کړی. اعتق عبدک عني ب1000 درهم. ستا غلام زمان آزاد که په 100 روپو په عوض کې. څه به ورته ویل؟ اعتق عنک عبدي ب1000 درهم. خپل غلام دې زما له طرف آزاد که. نو پردی غلام څوک آزادولی شي؟ د پردي غلام باندې څوک امر کولی شي بل ته چې تی آزاد که؟ نه شي. د صحت د دې منطوق کلام دپاره ګوره نطق په دې باندې وشو چې دا غلام آزاد کا، دا منطوق کلام دی. خدا صحیح نه دی. د دې د تصحیح دپاره به غیر منطوق کلام راوړي. غیر منطوق به څه وي؟
دا غلام دی اول په ما باندې په 100 روپۍ خرڅ کا او به زمانه طرف آزاد کا وینه شریفي که صرف دسی وي چې دا غلام زمانه په طرف آزاد کړو پر دې غلام باندې پر دې غلام نه څوک د خپل آزاد ولې شي او نه بل تامر کول شي دا آزاد کا دغه منطوق کلام بالا صحیح کیږي چې غیر منطوق وترو باسي غیر منطوق بسوي بیا نو غلام آزادولو کې ممنځ کې بیا رو باسو چې لکه اول امام جرا خرڅ کا هغه نه بس به آزاد کا وای نه شوري بي دا ډېر لن تعریف دی ښا د تصحیح د منطوق د پاره غیر منطوق راوړل شرعاً و په رسیدلې او یو څو اصطلاحات دي د ځکه دا کوم کلام چې منطوق وي منطوق دې ته مقتضی ویل کېږي مقتضی دا تقاضا د غیر منطوق کوي کوم کلام چې منطوق وي ذکر شوی منصوص علیه وي هغه ته ویل کېږي مقتضی او کوم کلام چې علماء روباسو زائد کلام هغه ته ویل کېږي مقتضا ونه رسېږي او شرعي چې دا حکم لګولې دی چې دا منطوق بغیر د منطوق نه نسي منطوق کلام بغیر د غیر منطوق نه نسي کیږي دې ته ویل کېږي اقتضا د شرعي مناسب دا حکم چې منطوق کلام بغیر د غیر منطوق نه نسي کیږي دې ته ویل کېږي اقتضا یا څو کوئی د مقتضی طلب کول مقتضا لره دې ته اقتضا وایي دا اسامي باشا کې لیکلي بلکې مولا یعقوب کې لیکلي مقتضی طلب کول دا مقتضی چې مقتضا طلب کوي دا منطوق کلام مقتضی دی کنه او کوم چې طلب کوي غد شری مقتضا دی دا منطوق کلام چې طلب د غیر منطوق کوي یعنی مقتضی چې طلب د مقتضا کې دي ته ویل کی اقتضا او څو کوئی د منطوق او د غیر منطوق مینس کې چې کوم نسبت دی د مقتضی او د مقتضا مینس کې چې نسبت دی ته ویل کیږي اقتضا اقتضا درې تعریف شو کا پوه شي بي وته وګورئ لکشان اما المقتضى هر چا حکم دی چې ثابت وي په اقتضاء النص سره فهو زیادت على النص دا زیادت دی په نص باندې نص کې منوي پټ کلام روباسي او دا ولې روباسي ځکه چې لا يتحقق معنى النص الا به معنی د نص نه متحقق کیږي صحیح کیږي نو الا به مگر بچا باندې وصحیح کیږي دا پټ کلام باندې پټ کلام د مقتضا ویل کیږي فهو زیادت دا زیادت ده بنص باندې ځکه لا يتحقق معنى النص نه صحیح کیږي معنی د نص الا به مگر په دغه غیر منطوق باندې په دغه مقتضا باندې وای شو به کأن النص اقتضاه گویا چې نص چې نص یعنی منطوق کلام چې دی اقتضاه دا څه کوي تقاضا کوي دا غیر منطوق د مقتضا ولی کوي ليصح في نفسه معناه دیر بارا چې د خپل معنی د دې صحیح شي د منطوق معنی صحیح شي غیر منطوق معنی نه صحیح کیږي وای شلې ونی سب کنه څو اجزا شو پکې اقتضاء النص هغه حکم ته ویل کیږي یو جز چې پاره کې د تصحیح د منطوق د بارا دوا غیر منطوق رويستل کیږي او شرعاً قید وو سره لګوي کا شرعاً اصل کې درې شی دي ونی سي یو محذوف یا شکل لګلی دي یو مقدر وی او یو مقتضا وی دا درې وړ نه ذکر او درې وړ د صحت د کلام د بارا د صحت د منطوق د بارا رويستل کیږي محذوف مخالف دی لپاره روباسي چې کلام صحیح شي واسأل القريه د کلینه د بوس وک کلینه د بوس کیږي اهل بروباسي کنه نو محذوف هم دې لپاره استلکی کی چې کلام منطوق صحیح شي مقدر هم دې لپاره استلکی کی چې کلام منطوق صحیح شي مقتضا هم دې لپاره استلکی فرق یې سره ولې دا مقدر چې دا عام دی عام ټول ته شامل دی مقدر چاته وي چې یو منطوق کلام صحت چې دا موقوف فی عقلا شرعا لغتا غیر منطوق معنی دي ته ویل کیږي یو منطوق کلام دی دا غیر صحت موقوف فی موقوف پچا څنګه موقوف فی شرعا هم موقوف فی عقلا هم موقوف فی لغت په اعتبار سره هم موقوف فی پچا معنی په یو محذوف په یو غیر منطوق معنی دغه وخت د غیر منطوق د مقدر وای وای شلې
دویم چې دویم نمبر محذوف چاته وي چې غیر منطوق کلام چې منطوق کلام چره لغتن موقوف لغتن په غیر منطوق باندې وس دی وخت غیر منطوق ته څه ویل کیږي محذوف چې صرف لغتن وي او دریم نمبر مقتضا چاته ویل کیږي چې منطوق کلام موقوف فی بغیر موقوف منطوق معنی شرعا او عقلا وای شلې به خبرې شکل کې اول نمبر څوک مقدرو کنه چې منطوق کلام موقوف وي پچا معنی په غیر منطوق معنی شرعا عقلا او لغتن دا ویل کنه شرعا عقلا لغتن دی وخت ته څه ویل کېږي مقدر او که منطوق کلام موقوف وي غیر منطوق معنی صرف لغتن بدی وخت غیر منطوق ته ویل کېږي محذوف او که منطوق کلام موقوف وي بغیر منطوق معنی شرعا یا عقلا بدی وخت ته څه ویل کېږي غیر منطوق ته محذوف مقتضا ته ویل کېږي مقتضا او محذوف مینس کې درې فرق دي خو سامي کې ذکر دي مثال فی شرعیات کی شرعیات قوله انت طالق دی سری یعنی دی خاون قول خجته وی انت طالق تاسو لګبر وګورئ یو سره خجته وی انت طالق د صبدر دا مصدر دی مصدر خاص اصل کې وصف دی قائم بالغیر دی او اذا حال معنا قائم بالغیر دی خجته وی انت طالق ای طالق خزه خو نه خزه خو طالق نه څنګه ته تعلیق وي دا کلام نه صحیح کی صحت د دې کلام لپاره با محذوف کلام رو باسو هغه ته ویل کیږي مقتضا دا کلام مقتدی دی خانته تعلیق نه صحیح کیږي د خپل ته تلاقیدون کی دي سمه تلاقیدون کی غو طلاق نه دی د دې کلام د صحت لپاره با غیر منطوق رو باسو اب صحیح طلاق انت طالق طلاقا مو درو باسو وای شریبی وګورئ د غیر منطوق د بارم د منطوق کلام د صحت د بارم څوک رويستو غیر منطوق او دا غیر منطوق شرط دی ښا ثبت شرطا لمنصوص علیه حسابی کی وای دا مقتضا چی مقتضا کوم چې موږ روباسو دا اصل کې ثابت وي په دې اعتبار سره چې شرط وي د منصوص علیه لپاره منطوق کلام لپاره قول انت طالق فان هذا نعت المراه دا اصل کې صفت دی رچا خزي طالقه خود خزي صفت ده طالقه دې بیوی کړه الا ان ناتا اگر ضمن خبره ده چې نات چې یعنی طالق يقتضي المصدر عادت مصدر تقاضا کوي ولی نات چې طالق دا چانه ماخوذ ده چانه مشتق ده مصدر نه کنه بسرینو هر بسرینو مذهب ده مصدر نه مشتق ده الا ان الله اگر کنا چې یقتضی تقاضا کوي المصدر مصدر ولی په هر مشتقی کې مصدر پروت وي مبدا پرته وي فكأن المصدر گویا چې مصدر موجود دی به طریق الاقتضاء موجود دی دلته وګورئ انت طالق المقتضی طلاق پکې پټ روي سلاغه مقتضا او انت طالق الموقوف کې دل په طلاق باندې د شول اقتضاء شو واذا قال دا مثال مختي ویل یو سره بل ته وی عاتق عبدك عني ب1000 درهم استا غلام زمان آزاد کا بزر روبو باندې نو دا کلام د مقتضا غیر منطوق نه غیر نه صحیح کیږي په دې پوه شئ ولی نسله پردي غلام د خپل آزاد ولې شي او نه بل تامر کولې شي چې زما د طرفه پردي غلام آزاد کا بل ته مو نشي کا او دلته دا وی عاتق عبدك عني ب1000 درهم نو د دې منطوق کلام د صحت د لپاره غیر منطوق کلام راوړو نو معنا ودا شي بيع عبدك خپل غلام دې په مارا خرڅ کا بزر روپۍ باندې دا غیر بس ما وکیل جوړ شه او به خرڅ کزما آزاد کزمانه طرفه دا کلام چې دا مقتضی دی اګم چې روي سلو بیا ګوي مونږ سي عتق چې عتق دا ملک غواړي کنه او ملک په چا باندې راځي بیا معنی دا وای عتق غلام آزاد کړي عتق وکا دا مقتضی دی د چار لپاره د بیر لپاره
بای سره ملک راځي بای څه شولا مقتضا شولا اول به بای راځي او ما تاسو وخت ویل چې مقتضا شرط وي شرط ناسم ویل کنه سامي کې مقتضا ځي حکم چې روبا سودا شرط وي د چاره بار شرط وي د صحت د مقتضی لپاره او شرط د شی په شی مقدم وي کنه وي نو ګویا چلته اتق معنی بای مقدم علی اتق مقتضی چاله را بای لرا بای به مقدم روبا سودا که شرط د شی په شی معنی ځي مقدم نو اول بيع غیر پس وکالت او غیر پس به اتق دی وینه شریفی واذا قال اعتق عبدك آزاد غلام خپلان نظمانه طرف بزر روپے مانی فقال اغود الاعتقت آزاد میں کو یہ قول اتقوا بده تقوا کی یعنی لامر دامر نہ شفا دامر نه تقوا کی شو امیر بولو زر روپے مرغی کا فيجب عليه الالف زر روپے واجب دي ولو كان الامر نوابه الكفاره وليس يبقى عامر د کفاره دې کلم ټیک ده زما باندې څه قسم کفاره در باندې یا د زهار کفاره د دار سره او دې سړي ته یو چې زما استاد غلام زما تر طرفه بزر روپے آزاد کا کفاره د بار آزادي يقوم ما نواد څه دي چې کړی ولو كان الامر نوابه الكفاره کچری امر نیت پکې کړی د کفاره يقوم ما نوا واقعي کې براغه سنه چې دې کړی یعنی کفاره نه وذلك الذي وجداد لان قوله وسوار مريس مقتضي ثابت دي ذكر قول د عامر اعتق والي ب1000 درهم يقتضي معنى قوله تقاضا کوي د دې قول د معنی چې بيع والي ب1000 تمامه خرج کړه غلام په 1000 روپے ثم كن وكيلي بشزمان طرف وکیل به لتا حفاظت دي د غلام کی فاعتق هو آزادی کا نظمانا نو سو کوي فيثبت البيع بيع ثابت شو کنه خو به طریق الاقتضاء الاقتضاء په طریقې سره کا دا اتق مقتضی او بيع مقتضا او شرط شرط شی مقدم بيع مقدمي فيثبت القبول اوس اعتراض دغه جواب کوي اعتراض زاره مناسب چې بابا کې ایجاب او قبول ارکان دي کا سدي او یو شی بغیر د رکن نه شرط لري دلته څنګه بيع کوي دلته ایجاب او قبول نه دي شي کا واینا شری مناسب جواب دار دلته ایجاب او قبول شته دي اقتضاء نشتا او ایجاب او قبول ارکان دي ارکان دا صراحتن پکار دي په هغه وخت کې چې بيع صراحتن ذکر وي چې کله بيع صراحتن نه ذکر لکه دلته نه ذکر نو به ایجاب او قبول صراحتن ذکر ضروری نه دي کله چې بيع اقتضاء نو ایجاب او قبول به هم اقتضاء وي ځکه چې بيع ارکان ایجاب او قبول دي او یو شی ال موجودیږي چې ارکان موجود شي نو بیا به ال موجودیږي چې ایجاب او قبول موجود شي چې کله موږ دلته وایو چې بیا موجوده شوا نو اقتداء نه په طریقه اوله باندې به ایجاب او قبول موجود شي دغه یو شی بغیر د ارکانو خو نه موجودیږي کنه نو چې بیا موجودیږي معنا به صحیح ارکان موجود شي دي او باقی دا سوال چې ارکان ایجاب او قبول صراحتن پکار دي نو هغه په بیا صریح کې پکار دي دا خبره هدايه کې ده وګورئ درکشه ولې څه په شری مقصد باندې کوم ځای باندې پیډل به وای دوباره وای په دې پوه نه شو په دې خبر اوس پوه شو اوس مې جواب کړه ها وګورئ ويكون هذا شو فيثبت بطريق فيثبت القبول قبول چیرې قبول ټیک دی قاب زمې سره وای توضیح کوي کنه قبول چې زمې سره دا د قبولیدو په معنا باندې دی او قبول وای بعد ثباته قبول یا توضیح چاره دی ویلي والاول ريح الصباي دا توضیح کړي کړي هجي ويثبت القبول كذلك انه قبول هم دغه شان ثابت ديږي لانه ركن في باب البيع ذکر قبول چې دا رکن دی په باب د بيع کې ولهذا قال ابو يوسف دا مثلا هدايه کې رقم چې اوس روانه ده امام یوسف سی وایونه سلک بل وګوري یو سره بل د وې د قشان مثال لې چې دا سا غلام زما د طرفه په کفاره کې آزاد کا ب1000 ور سره ونه وای پوه شئ څه ته وای غلام د زما د طرف اعتق عبدك عني بغیر شيء امام یوسف سی وای دلته کلام چې کوم دی غلام آزاد کا دا څه کیږي کنه دې صحت د پر بل معنا پکار ده عقب وی مقتضا اگر سره هبه ده هبه بغیر د پیسو نه کنه
معنا بداشي چې اول نو ما ته دا غلام هبه کا هغه نه پس ازماره طرف آزاد کا دا معنی دی څنګه چې بیا مقتضا ان راتل اقتضاء دغه شان مهبم سره راځي اقتضاء راځي پاتې شو نو چې تاسو دا خبره ویلي چې په هبه کې قبضه شرط ده هبه کې قبضه بغیر د قبضې نه هبه نه کیږي لو قبضه ونه شو دې مولوی ته زم د استا غلام زماره طرفه بغیر د پیسو آزاد کا امام یوسف سی دې معنا دا ده چې محذوب کلام روبا سی مقتضای راشي بشي اذا غلام اول ما ته مفت کراکا او به زماره طرفه آزاد کا آزاد دل بالا کیږي چې هبه تام شي او هبه تامی کی چې قبضه وشي دلته قبضه نه ده شوی ته څنګه وی چې اول هبه وشو هغه نه پس به څه وشو اتق بوشي وين شي خبره مانی اعتراض به سب سے مانی چې هبه خونه د تام شوی ولی قبضه نه ده شوی هبه په قبضه تامیږي نو سب سے جواب ورکړي څنګه چې ایجاب او قبول په بیا کې ارکانو څنګه چې بیا ثابتې ده ایجاب او قبول په اقتضا ثابتې ده همدغه شان چې هبه ثابتېږي نو قبضه هم په اقتضا ثابتېږي تاسو کوئی دا هدايه کې دا مسله ذکر ده دا اعتراض به امام یوسف سے څوک نه کوي چې لکه هبت څنګه او ته هبه ویل د قبضه خونه ده شوی وایي چې څنګه بیا کې ایجاب او قبول شرط دی شرط خو چې بیا اقتضاء او ایجاب او قبول اقتضاء کار کولو دلته چې کوم دی مولوی صاحب هبه کې چې صراحتا هبه وي الته قبضه صراحتا شرط وي چې کله هبه صراحتا نو اقتضاء نو قبضه هم څه اقتضاء ثابت دي وګورئ ولهذا قال ابو يوسف دغه وجه د امام ابي يوسف سے وای اذا قال يسلم البلتا اعتق عبدك غلام آزاد کا ان زمانه طرف بغیر شيء بغیر د شيء فقال غوتويل اعتقت آزاد میکو یہ قولت کو اتق حقیقی یعنی الامر د امرنا ويكون هذا مقتضيا للهبه او دا به مقتضی د چام وی دا کلام دا به هبه مقتضی وی کا والتوکیل او د توکیل مقتضی وی ولا يحتاج فيه الى القبض قبضه د به احتیاج نشتري ولا نشت قبضه احتياج لانه بمنزله القبول في باب البيع واذا قبضه داسه لك قبول چې په باب د بيع کې اقتضان ثابت دي له قبضه هم ثابت دي ولكن نقول ليس صاحب د اصول الشاشي چې د صاحب طرفین او د طرف امام سب ته جواب ورکړي وایتا هبه چې دا قیاس کړ په بيع باندې او تاویل چې څنګه ایجاب او قبول چې قبول په باب د بای کې اقتضان ثابتېږي دغه شان وا قبضه هم اقتضان ثابتېږي وای دا خبره ټیک نه ده ولی مولوی صاحب ایجاب او قبول په بای کې ارکانو او یو شی چې ثابتېږي نو بغیر د ارکانو نه ثابتېږي ارکان خامخا پکې دا څه ده کنه دا او پاتې شو قبضه دا رکن نه دی دا خو شرط دی دا حکم چې یو شی ثابتېږي بغیر د ارکانو نه ثابتېږي دا صرف ارکانو پورې خاص دی ته شرط قیاس کې پر رکن باندې دا ټیک نه ده یعنی دا خو اجتماعي خبره ده چې یو شی ثابتېږي نو ارکان به ورسره خامخا ثابتېږي خدا نه ده ضروری چې یو شی ثابتېږي شرط ورسره وي وایره شي خبره باندې دوی موجه تاسو سوچ وکړئ دا بیا قولی شی دی او ایجاب او قبول هم څه شی دی قولی دی نه په قول سره قول اقتضاء ثابتېږي وایره شي پاتې شو له هبه دا قولی شی دی او قبضه حسي شی دی حس باندې معلومیږي قبضه چې پاشي قبضه وکړه نه په قول باندې حس څنګه ثابت دی وایره شو ته وسوي چې لکه هبراله بس قبضه مو سره ځینو قبضه خو حسي شی دی خو تر سوچ لاس پنیخه یا دې سری ستا په ملکیت کې ستا په محل کې ایخي نه هغه پورې قبضه نه وایره شي خبره دغه وی ګوره دا هدايه کې لیکلي دا یې شی دی ولكننا نقول لكن من وايو القبول ركن قبول خرقن دی په باب البيع په باب د بيع کې فاذا اثبتنا البيع کله چې موږ بيع ثابت کړل اقتضاء اثبتنا القبول قبول موږ ثابتول ضرورتا یعنی د اقتضاء النصب وجمالي بخلاف القبض بخلاف د قبض في باب الهبه في باب د هبه کې فانه ذكر قبضه چې ليس بركن في الهبه واذا قبضه خرقن په هبه کې نه دی قبضه ركن نه دی ليكون الحكم دې لپاره چې حکم
په هبه باندې به طریقې د اقتضا باندې کوم حکم په هبه کې لګي کنه هبه کې کوم حکم لګي اقتضا نو کې خیال مو منګه هبه اقتضا ثابته ولا نو دا قبضه چې دا د بشان درو کو نه د په هبه کې د دې لپاره چې کوم حکم لګي بالهبه په هبه باندې په طریق الاقتضاء لګي حکما دغه دی حکم شي په قبضه باندې اقتضاء هم دا څه نشي کېدل وایي شي او حکم المقتضى الله يثبتو لسمنټ هنر ورکول شي کړه لسمنټ کې کیږي ګورې دا ایمنس کې باندې کیږي وحكم المقتضى الله يثبت بطريق الضروره مولي سے باوري اقتضاء النص تعریف وشو کنه اوس حکم بیانې حکم ادارې مولي سے چې دا اقتضاء النص چې دا به ضرورتن ثابتيږي او قانون دار کوم شی چې ضرورتن ثابت وي بقدر الضرورت ثابت وي کوم شی چې ضرورتن ثابت شي هغه څه بقدر ضرورت نه بزيتيږي نه وګي مردار ته ملاو شولا دا خوراک د اقتضاء ثابت دي ضرورتن خو بقدر ضرورت دی خو دې سره چې خېټه کې تراو چې تراو ورسه او به دروب ځاله جوړ کې به چې دا رقم دلاته ورسه دی ګورې دا ولهذا وحكم المقتضى حكم المقتضى ده چې الله يثبت بطريق الضروره دا مقتضى ثابتيږي د ضرورت د طریقې د ضرورت باندې فيقدر بقدر الضروره دا کبرا ده هو نتیجه ده دا اصل کې صغرا او نتیجه ذکر کړل منطق ته کاڼه د څه بشي حکم مقتضا چې اغدار چې ثابتيږي مقتضا بطريق الضروره صغرا کوم شی چې به طریق الضروري نو هغه بقدر الضرورت وي کبرا نتیجه فيقدر بقدر الضروره دي ولهذا قلنا اذا قال انت طالق ونوى به الثلاث لا يسمع وليس نتیجه مثال وره یو سړي خدي ته ویل انت طالق به وزما د دریو طلاقونه دي سلمان اوري کنه دا سړي کنه بل ځای ته ګوري فکر دې نشته ته شروع په تعریف کې نه ودا ته ما دا اوسه اوس مې یقین نشته کوي دی حکم نو وکیل دا خبره نه ویدا خدي ته ویل انت طالق ته طلاقي ابه زما د دریو طلاقونه دي نه سکیږي ولی مولي صاحب انت طالقون کی طلاق من اقتضاء واقع کو انت طالقون من طلاق نه واقع کیږي طالقون خو ناد د خزي دي دې کو خبر نشته طلاق دې کو انشاء نشته طلاق په انشاء واقع کیږي وای نه شي به من اقتضاء څوک رسره طلاق هم رسره او طلاق په یو طلاق واقع کیږي باغی ضرورت پوره کیږي دوا او دریو ته ضرورت نه وای شي به وګورئ ولهذا قلنا اذا قال انت طالق ونوى به الثلاثه ونيت بغير دريو كلا يصح نبسيكي ولي لان الطلاق يقدر مذكورا بطريق الاقتضاء دي طلاق تخو د مذکور تقدیر ورکول کیږي یعنی مذکور مقدر کیږي فرض کیږي په طریقې د اقتضاء باندې ويقدر بقدر الضروره دا مقدر وي بقدر الضرورت والضروره ترتفع بالواحد او ضرورت په یو باندې پوره کیږي قری سے پیږي ويقدر مذكورا في حق الواحد طلاق بفرض کیږي مذکور بفرض کیږي چې یعنی طلاق ذکر شو خو په حق د واحد کې ها یو طلاق ولا هذا يخرج الحكم في قوله ان اكلت ونوى به طعاما دون طعام لا لان لك وليس منګه حسامي کې دا خبره ویلې ده تاسو به کې شي نه ویلي چې اقتضاء النص شریعت تخصیص تقاضا نه کوي تخصیص احتمال نه لري اقتضاء النص چا احتمال نه لري تخصیص ولې نه لري ځکه د تعمیم احتمال نه لري او تعمیم احتمال ولې نه لري توجه دا اسامي پاشه باندې لیکل شوی دی دا خبره یا ساتي د ټوله وس چې کوم خبره شروع شوه دا اصل کې د دې حکم دی حکم د اقتضاء النص دا دی چې دا احتمال له تخصیص نه لري احتمال د تخصیص ولې نه لري ځکه چې احتمال تعمیم نه لري کوم شي کې چې تعمیم وي تخصیص وکړي شي کې تعمیم نه وي تخصیص بچوږي پوه شئ اوس احتمال التعمیم ولې نه لري ځکه مولوی صاحب دا تخصیص او تعمیم چې دي دا اوصاف د لفظ دي او اقتضاء النص یا خو غیر لفظي خو معنوي پوه نه شئ به یو شی ذکر نه یې سبب کې تعمیم او تخصیص وکړي لنډه دار چې اقتضاء النص کې تخصیص او تعمیم نه کیږي چې نه کیږي یو سړي داسې کلام وکړو یو سړي ویلو قسم دې زب خوراک نه کوم څنګه نه ولا هذا يخرج الحكم في قولي ان اكل
تو ونوابه طعاما دون طعام لأن لك يقضي طعاما فكان ذلك ثابت یو سړي ویلو چې قسم دې زب خوراک نکوم ان اکلت مثال ان طلاق ته واړوي ان اکلت فامراتي طالق خوراک نو کو نو خزم طلاق ده ان اکلت صرف ویلې بس طعاما یسند ذکر کړي به سباله چرګ دراسته خورلې چاته چې خزل طلاق شوی نه کړي ان اکلت کې ما د غوښې نیت کړي د چرګ مینو کړي او اکلت کې مې د دالو نیت کړي یا مې د ټیپرو نیت کړي وینا شوی خبره مانی نو یو خاص طعام نیت یو کو دون طعام دبل طعام نیت نو دا به صحیح وي دی با ولی اقتضاء النص تخصیص احتمال نه لري ولی نه لري تعمیم نه لري تعمیم ولی نه لري لفظ نه دی ځکه وینا شوی خبره مانی وګورئ تلکشن وعلى هذا بنا بدي من يخرج الحكم حكم بروزي في قولي بدي قول سړي ان اكلت او به څوي ونوا به طعام دون طعام نیت کې دیو طعام نبل طعام دا بل سکی ولي لان لك لا يقتضي طعاما وليس ان اكلت دلته طعام لفظ خو نه ذکر شوی دا طعام اقتضان رو باسو که طعام رو نو باسو نو خوراک به شي کې کوم شي چې خړلې کېږي هغه تاکل تو وي نو چې یو شی نه نسب اکل تو شي نو طعام کې موږ رو باسو څنګه اقتضان رو باسو حکم شي اقتضان ثابت وي هغه کې موږ ویلي تخصیص او تعمیم نه دا کوم تفریع چې کوي کنه دي کې دا کوم حکم موږ وختي ویل واقع غیر نه کیږي دا حکم او تبغاړه باندې لیکي چې تخصیص او تعمیم احتمال نه لري الا ولا شي تاسو لګي بخا فكان ذلك ثابتا بطريق الازاء دا طعام چې موږ روباسو دا طعام ثابت دی په طریقې دا اقتضاء باندې ځکه طعام خو نه ذکر صرف اکلتو ذکر دی فيقدر بقدر الضروره دا به مقدر بقدر الضرورت توجه او ضرورت چې خوړه غو ضرورت پوره کیږي چې خوړه طعام دی اکلتو تقاضا طعام کوي او سم چې خوړه طعام دی هغه ضرورت پوره کیږي دې سره پټ کیږي که سوچ وکړي خو په بل طریقه خبره پټ کړل لګا نه خو دې پټ کیږي دا څنګه به دې پټ کیږي چې ضرورت به قدر ضرورت وي نو که څه خوړه باغې ضرورت پوره کیږي خیال دې کلم دې ويقدر بقدر والضروره ترتفع بالفرد المطلق او ليس ضرورت په فرد مطلق رتوام چې څه فرد میسي مو خړ باغې ضرورت پوره کیږي او فرد مطلق کې تحمیل تعمیم او د تخصیص احتمال نوي ولا تخصيص بالفرد المطلق ولي وي تخصيص نشته په فرد مطلق کې ځکه چې لئن التخصيص يعتمد العموم وليس وي تخصيص خو اعتماد په عموم باندې کوي اب دې کې عموم نشته چې عموم نشته تخصيص کوم طرف براوري عموم ځکه نشته چې ذکر نه دی موږ ویلو ولو قال بعد الدخول يعتدي ونوى به الطلاق فيقوى الطلاق اقتزاعا وليس یو سړي خزي دی ویل دا مسله ورته راشه نه يعتدي دا خبره مخ تیر شوی کنه دي موږ چې درې الفاظ باغی باین دي خو طلاق رجی په واقع کې دي کنه دي تیر شوی کنه خبر حال یو سړي خزي سره دخول وکړلو ښا دخول شرط لګو به وته ویل اعتدي عدت تیر کا چې وته ویل اعتدي عدت تیر کا اعتدي خو عدت خو خزه ال تیرې چې طلاق شوی چې طلاق شوی نه نو څنګه عدت تیر کی اعتدي دا کلام منطوق نه سي کی دې صحت د پاره غیر منطوق راوړي سبشي ان كوني طالقا فاعتدي طلاق شا او به عدت تیر کا یا انت طالق لهذا اعتدي سو بروباسو مقتضا بروباسو کا او مقتضا مو ویلو شرط کنا او شرط شی په شی مقدم وي اعتدي لپاره انت طالقون اقتضا رو بس انت طالقون به اعتدي مقدم وي معنا بداشي طلاق ایتا تا ته طلاق طلقتك فاعتدي داسي بشي کا طلاق می در کو تا در کړه می دي لہذا څوکا عدت تیر کا وینا شوی به خدای شرط لګو چې مدخول بهایی کا دغه چې غیر مدخول بهایی هغه خو عدت نه کړه عدت نه کړه هغه کې ور ډایرک مجاز د طلاق نه اعتدي کا وګورئ ولو قال بعد الدخول اعتدي ونوى به الطلاق فيقوى الطلاق اقتضاء بده کې به اقتضاء طلاق حقيقي ولي لان الاعتداد يقتضي وجود الطلاق ذکر اعتداد تقاضا د وجود طلاق کوي فيقدر الطلاق موجودا د طلاق به چې کوم یا به
مقدر کیږي فرض کیږي موجودن مثال کې چې موجود دی حال کې نه دی موجود خو موږ موجود فرض کوو ضرورتن ښه ولهذا كان واقع به رجيا ولې چې بیا ووري په دې باندې طلاق رجی واقع کیږي سبب واقع کیږي ولی موږ دلته د طلاق روباسو ضرورتن روباسو اکم شی چې ضرورتن روباس هغه به قدر ضرورت وی کنه او قدر ضرورت په طلاق رجی کې پوره کیږي طلاق باین کې زائد معنا پر طلاق من روباسو اگر کله الفاظ کې نه دي الفاظ کې نه معنی کوم طلاق واقع کیږي باین دلته باین موږ راوړو ولی دا ضرورتن ثابت دی ضرورت چې کوم شی ضرورتن ثابت وي هغه به قدر ضرورت وي او قدر ضرورت په طلاق رجی کې پوره کیږي دا لک شان وي لکه رجوع چې کوي بس ختميږي او طلاق باین کې خو طلاق هم وي زائد مانم پکې وي زائد معنا دا چې مکمل تفریقه راشي بغیر د نوې نکاح نه سره او رجوع نشي کولای نو دومره غټ شي نه ثابتو لک به ثابتو طلاق رجی ولهذا كان الواقع برجيا ولي لان صفه البينونه ځکه صفت د بینونه چې زائده علی قدر الضرورت هغه قدر ضرورت باندې زائد دی طلاق باین ولا يثبت بطريق الاقتضاء بطريق الاقتضاء باندې ثابتيږي ولا يقوي الا واحد په دې باندې واقع کیږي الا واحد مگر یو لما ذكرنا په دې صرف څو طلاق واقع کیږي یو الا واحد مرفوع وي کله د مستثنا دریم قسم دی چې مستثنا منه مذکور نه وي کلام غیر مطلب دا کلام غیر موجب وي نو به د عامل موافق اعراب ورکوي